د خوراک ټیم کې د خبرو اترو نه شریعت کې منع نه ده راغلې، الله او رسول د دې نه منع نه ده کړې. د بعضې خلکو په ژبو باندې دا خبره مشهوره ده چې د طعام په وخت کې سلام او کلام دا نشته او دا منع دي. نو د دې خبرې څه اصل په شریعت کې نشته، بلکې نبی صلی الله علیه وسلم د ضرورت خبرې د طعام په وخت کې کړي. لکه حدیث کې راځي هغه هلک چې رسول الله سره په طعام باندې ناست و، طعام یې خوړو، نو رسول الله ورته وویل یا غلام سم الله کل بیمینک وکل مما یلیک، ای هلکه بسم الله ووایه، په ښي لاس خوراک کوه او خپل مخې ته خوراک کوه. یا مسلم کې راځي د جابر بن عبدالله په روایت سره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سرکه راوړلې شوه او سرکه یې خوړله او فرمایل نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، د هغه طعام صفت یې کوو چې ښه ترکاري چې دا سرکه ده. یا دارنګې بخاري کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ذراع لیچه د غوښې چې وه د څاروي هغه ورکړې شوه او رسول الله دا خوښوله او د هغې نه په غاښونو باندې شکوله. او دغه وخت کې د خوراک وخت کې وی انا سید الناس یوم القیامه، زه سردار د خلکو یم د قیامت په ورځ باندې. وهل تدرون بما ذاک، دا اوس ته پته لګي چې دا د څه وجې ده. نو ګوره دې احادیثو نه د طعام په وخت کې خبرې راغلې. رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله د طعام په وخت کې واعظ نصیحت هم کړی دی. نو د ضرورت خبرې سړی کولی شي، ملګري ناست وي او خبرې د ضرورت راشي نو سړی کولی شي، او بلا ضرورت خبرې فضول اخو هر وخت ناروا دي طعام او غیر طعام کولو کې.